یو مونږ ویلې وه دایرة القبله، دایرة القبله، دایرة القبله دا ده. ته په دې ځمکه ته په دې ځای باندې ولاړې ده، په دې ځای باندې کعبه ده، دې ته خیال دی؟ دا مقام مطلوب دی او دا سره کعبه ده. نو دایرة القبله دې ته وایي چې د دې مقام مطلوب نه لاړ شه سمت الرأس، د کعبې نه لاړ شه سمت الرأس، د خپل مقام مطلوب نه داسې یو قوس بیا د دې کعبې نه لاړ شه د دې سمت القدم، هغه د دې سره میلاو ٹھیک شوله، بیا خپل سمت القدم، بیا د هغې سره میلاو او بیا به خپل سمت الراس ٹھیک شوله. مثال ته په دې ځای باندې او سعودي عرب په کوم ځای کې دی؟ دې طرف ته وایي که نه، بهر حال چې په کوم ځای کې هغه ځای کې دی که نه، که دلته وي شمال جنوب مشرق مغرب دې طرف ته وي، دې کې سبب دې کې دا چې د عین مدینه منوره ریاض ٹھیک شو نا، مکه عین ٹھیک شو نا، داسې وکړه د دې ځای نه او د دې دا دواړه میلاو کړه، بیا دا سره میلاو کړه او د هغې سره میلاو کړه، بیا سره راشه، دې ته وایي دایرة القبله ٹھیک شو نا. بله د زاویې قبله، زاویې قبله، زاویې قبله داسې ګوره، دې ته وګوره ورسې دې ځای او د دې ځای د دې طول البلد منتخب استوا له رالې، دې ځای منتخب استوا له رالې او دې ځای نه د ځمکې مرکز ته لاړې، چې کومه زاویې جوړه شوه دا ستا زاویې قبله ده، ستا زاویې وشوله. اوس راځه اوس هغه زاویې قبله اول معلومول او بیا هغه زاویې قبله د نور په مدد سره بار په سمت قبله معلومول، اول زاویې قبله معلومول او بیا سمت قبله ٹھیک شوله. نو بیا چې سمت قبله معلوم کړو په هغه طرف به ودرېږو جمهور راشي. فصل فی سمت القبلة، دا فصل دی په بیان د سمت القبلة کی. تعریف سمت قبلة، دائرة الافق اور دائرة القبلة کا وہ مقطع جس جانب بیت اللہ بلد سے قریب ترین ہو سمت قبلہ کہلاتا ہے. سمت قبلہ وہی جاتا دیتا دا مو معلوم کړو که نه، دا کعبه او دا چغرزو ٹھیک ده. نو هغه دا زمونږ د دایرة القبله داسې جوړه شوه که نه، دلته زمونږ خپل یو افق دی که نه، نو په دې افق باندې دا دایره چې داسې تلې ده، نو دلته هم کراس شوې ده او دلته هم کراس ښکاري که نه، داسې پرې تلې ده، ته په دې ځای ولاړ یې، تا ته به داسې افق سره کراس ښکاري، بل شاته چې وګورو نو هم به ته کراس ښکاري. نو یو دا ګوټ شو یو دا ګوټ شو، دا دوه طرفونه شول ٹھیک ده. اوس ته ګوره دې کعبې طرف ته چې ته راځې په دقې دایرة القبلې باندې دغه ګویا کې ځان ته یو بنګړی کېږي او په دې ورته راځي، په جاز ماز کې په ګاډي نه راځي، نو د دې مقطع نه ته زر رارسې او که د دې مقطع نه ته زر رارسې موږ سمت الراس لاړو که نه، دا دایره زموږ د افق سره لګېدلې ښکاري که نه، دقې سمت الراس ته دې لاړ شه، نو چې داسې راځې نو زر به کعبې ته راورسې، او که داسې راځې نو د کعبې سمت الراس ته به زر راورسې. ظاهره خبره ده چې دا که نه دا مونږ یو، دا کعبه ده، دا زموږ سمت الراس دا د کعبې، دا دې سمت القدم دا نه دی، نو دې ځای نه دلته لاړ شه، د دې ځای نه دلته تګ لنډو دی
او د دې ځای نه دا تقریبا یو دا شو یو دا شو کم پلن بولی حالانکه دام طرف سمت قبله دا دام سمت معتبر سمت قبله بتائی چی کم پلن بولی چی کم سوی پلن بولی پوشوی بی پوش گو رہے دل دا یو ملک دے لکه افریقا دا ٹھیک دا نو دا دوی تا وسو گو رہا لکه دی خو گو رہا دا مونږ یو دا کعبه ده دلته دا بل ځای دی زمونږ او د دې ځای زمونږ هغه طهارت القبله یو شان دی ٹھیک ده خو زمونږ قبله به مغرب ته وي او د هغې به مشرق ته وي هغې به څه وي ځکه چې دشي راځي نو ګرانه ده چې دشي راځي بیا څه نه موږ چې دشي راځو نو اسانه ده خو چې دشي راځو نو اوږده ده ٹھیک شو نه دایره القبله زمونږ یو بل سره یو شان دي ده خو د هغې به قبله مشرق طرف ته وي زمونږ به څه وي پوه شوې په دې قصه باندې نو دایره القبله چې د دایره الافق سره په دوو ځایونو باندې ټچ ښکاري یا هغه قطع ورسره خوري نو چې کم جانب هغه کعبه نږدې پرېوځي یا کم جانب کې سمت رأس د کعبې نږدې پرېوځي هغه جانب به زموږ قبله هغه به زموږ سمت قبله وي هغه به زموږ څه سمت قبله اوس دغه مغرب زموږ سمت قبله شو اوس دغه مغرب چې زموږ سمت قبله دی نو څنګه به هغې ته ودرېږو یعنې په کوم ځای دا هغه قطع په کوم ځای راځي د قطع ځای به معلوم وو که نه د قطع ځای به راته اوس بیا په قاعده باندې معلوم چې دا به ستا د شمال نه په دوره درجې د شمال نه چې ته دوره زاویې جوړه کړي دقه دایره الافق په دغې ځای باندې ستا دایره القبلې په دغې ځای باندې دایره الافق کراس کړی ٹھیک شو یا کعبۃ اللہ کی سمت الراس کی سمت قبلہ کہلاتی ہے بس کعبۃ اللہ کا سمت الراس طرف چلے نو آگا سمت قبلہ تخریج سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے حضرت مفتی رشید احمد دیانوی رحمہ اللہ نے احسن الفتاوی جلدوں میں 11 مختلف طریقے ذکر فرمائے ہیں ستر کی ذکر ان میں سے کلیہ نمبر 2-3 قدر آسان ہے اس کا آسان حل پیش خدمت ہے یہ کلیہ حل کرنے کے لیے آپ کے پاس سائنٹیفک کیلکولیٹر ہونا ضروری ہے ورنہ ٹیبل کے ذریعے کافی دیر لگ سکتی ہے پوری دنیا کا قبلے ٹیبل ہی جیسا رہی بیا ڈیر مشکل ہے نیز ٹیبل کا رواج بھی ختم ہوتا جاتا ہے کیلکولیٹر عام ہو چکا ہے اور ہر جگہ دستیاب بھی ہے اس لیے کیلکولیٹر کے ذریعے ہی اس کلیے کو حل کرنے کا طریقہ ذکر کیا جائے گا کلیہ یہ ہے کیو نہ مراد قبلہ زاویہ قبلہ 10 انورس بریکٹ بن بیا ہگا سائن ایف بٹا بیا بریکٹ بل شورو کاز بی 10 ایم بریکٹ بن منفی سائن بی کاز ایف بریکٹ بن بیا بریکٹ بن بس اس بدی کی دا ایف بی ایم دا بگی سے سیزو ذکر اولاً کلیے میں استعمال ہونے والے متغیرات کا مطلب کیوں سے مراد زاویہ سمت قبلہ ہے ارے سمت قبلہ ہے زاویہ ہے کیوں دا وہ معلوم ہے ایف سے مراد فرق بین الطولین یعنی طول البلد اور مقامی اور طول مکہ کے درمیان دا مکہ مکرمی طول البلد میں معلوم ہے بیا بدخل طول اور داغین طول فرق ہو بس بی سے مراد عرض البلد ایم سے مراد عرض مکہ عرض البلد دا مکی مکرمی بدی کی خپل طول البلد دا مکی طول البلد خپل عرض البلد دا مکی عرض البلد دا برد سلور وعلا معلوم اس کلیے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس مندر ذیل معلومات ہونا ضروری ہے ورنہ کلیہ حل نہیں ہوگا
عرض البلد عرض البلد مقامی، عرض مکہ طول البلد مقامی طول مکہ، ان میں سے عرض مکہ اور طول مکہ تو متعین ہے، اب صحیح متعین، لیکن عرض البلد اور طول البلد ہر علاقے اور ہر جگہ کا الگ الگ ہوگا، ہر ځای بخپل طول البلد خپل عرض البلد. مثلا کراچی کې دی سمت قبله کا زاویه، اوس دا دی کوم کوم د مکې مکرمې عرض البلد چې دی نو 21 درجې 25 دقیقې 21 ثانیې دی، دا به اشاریو ته وایو، او طول چې دی نو هغه 39 درجې 49 دقیقې 35 ثانیې دی، دا به بیا اشاري نظام ته بدلو. پوه شوې؟ او د کراچۍ طول چې دی 67 دی او عرض یې 25 دی، زموږ د دې ځای هغه 72 او 34 پوه شوې؟ ګوره اوس راشه